اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د زبونګ استادو هغه سوچ فکر کنسپټ چې کوم د انسان سوچ دی هغه یې کلیر کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای حدیث دی ثوبان رضی الله عنه هغه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی چې فرمایل اے صحابو سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارکنا حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ روایت گئی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل صحابو اول در توایما دام د زما د نبی په علم او داغه پشان باندې دا حدیث دلالت کا چې اول مونږ ته اعلان کړای سيكون في امتي زرد چې تاسو بواوري چې زما په امت کې با 30 كذابون دیش کسان دروغجن روزی نبی علیہ السلام فرمائی دیش کسان او سبکا د دروغ دعوه بکا سبوای کلهم نبی علیہ السلام فرمائی اول مونږ او تاسو با خبر کړیو دا ټول بداوی چې انه یزعم نبی دا هر یو کس بدا ګمان کا چې ګوند ز نبی ما او ځان ته بنعوذ بالله د دروغو نبی بوای او حضور علیہ السلام فرمایي چې دا خبر واوري انا خاتم النبیین لا نبی بعدی دوی بزان توای خووی بنا زکه چې اے صحابو زد الله اخیرنه نبی متر با قیامت پوری بل نبی زما په امت کې نشرت له نبی علیہ السلام فرمایي اولا دا خبره حضور مبارک کړي اوندی پارا چې دا منحوسان دا مرتدان دا کافران دا کاذبان دا دجالان با دا بروزی او د حضور علیہ السلام مبارک په ختم نبوت باندې با ډاکه باچی او نعوذ بالله من ذلک ځان تبوای چې ز نبی ما دا داوا د پیغمبر علیہ السلام مبارک د تګ نفس چې کوم یو انسان په زبان او په خله باندې راشي دا انسان اسلام نه خارج دی او دا انسان یاد لري مرتد دی په دې کې زمونږه اټس الحمدلله څه شک او شبهه زمونږه نشته په دې خبره باندې